बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ډیرو ګرانو کتونکو او اوریدونکو زیم دا خیبر پښتونخوا صاحبزاده سهیل جاوید. ګرانو کتونکو په دې ویلاګ کې به زه د ملک سیاسي صورتحال چې دی وخت کې کم دی او کم سیاسي عدم استحکام چې کم دی په دې حواله سره به یو څو خبرې کوم. خو د دې نه مخکې چې زه د خپلې خبرې په دې موضوع باندې تاسو سره شیر کم، تاسو ټولو ګرانو ملګرو ته دا خواست کوم چې زما دا چینل سبسکرایب کې او لایک کې هم کې او کو کې دي شنو کمنټ هم کې. ګرانو کتونکو څنګه چې ما وویل چې د وخت کې زمونږ په ملک کې د بدقسمتۍ نه بدستور سیاسي عدم استحکام سره سره معاشي عدم استحکام هم شته او د سره سره یو بل خطر ده، یو بل اندیشه ده چې را پر روان وخت کې کېدی شي کو د حالات داسې رواني او دا زمونږ د ملک سیاستدانان چې کم دي همداسې د غیر ذمہدارۍ مظاهره کوي نو کېدی شي چې ملک آئینی بحران طرف ته هم لاړ شي. ګرانو کتونکو کو تاسو ګورئ نو زمونږ د ملک د څو کالو سیاست کې چې کم دی نو کو زه دا ووایم چې د مولانا فضل الرحمن صاحب نه یو دوراندیش سیاستدان چې کم دی هغه مونږ ته په دې وخت کې په دې زمونږ ملک کې نخکاری او دا کم صورتحال چې دې وخت کې زمونږ ملک ته د بدقسمتۍ نه سیاسي طور باندې چې کم مخامخ دی نو د دې اظهار مولانا فضل الرحمن صاحب چې د جی وائی فی سربراہ دی هغې مختلف خپل صحافیانو سره خبرو کې په خپلو پریس کانفرنسو کې کړی دی او په دې باندې د خپل تشویش اظهار چې کم دی باقاعده وقتاً فوقتاً هغې خپل کړی دی. ګرانو کتونکو کو زه دا ووایم چې زمونږ د ملک په سیاست کې د مولانا فضل الرحمن یو ډېر اهم رول دی او د هغې نه دې وخت کې یو مدبر سیاستدان بل په موجوده وخت کې نه ښکاري. ولې چې کو تاسو وګورئ دا زمونږ د ملک بدقسمتۍ دی چې دا مونږ ته ظاهري دې وخت کې ښکاري چې لومبنی ځل دی چې زمونږ مذهبي فورم چې کم دی هغه د اسټابلیشمنټ د تعاون نه بغیر چې کم دی دې وخت کې مخامخ دی.